الرحمن الرحیم قصه داسې ده که نه چې د اصطلاحاتو کې موږ لګیا یو له خپلو مقاصدو ته لا اوښتي یو نه ټیک شو لږ د افق وغیره تذکره کوو بعضې داسې اصطلاحات دي چې هغه مو نظر انداز کړي دي نن دي ویلي پکې یو په دې وجه باندې چې په هغې کې څه ګران څه شی دوره نشتي چې څه دي نو په کتاب کې دي څه ویستل میستل پکې نشته او یو دې وجې نه چې دا خو مثال کتاب کې خو ډېر شي څیزونه راغونډ کړي دي که نه نو چې د کم یو څیز تعلق زمونږ د مقاصدو ثلاثو سره نشته نو په هغې باندې هم ځان له ټایم بیا نه صرف کوو ځکه ټایم ډېر زیات محدود دی که نه نو که په دغې څیزونو چې د مقاصدو سره تعلق نشته په هغې صرف کړو نو بیا به راته هغه تنګي به راځي بیا ټیک نه چې کم څیزونه د اوقاتو دپاره ضروري وو نو زور ټول په هغې باندې لګولی او مزید به هم په هغې زور لګو ټیک نه یو څو اصطلاحات پکې پاتې دي چې دقه وپېژنو د دې نه بعد به بیا اوقات شروع ټیک ده نن کوشش کوو چې نن مونږه ماسپښین نه بعد اوقاتو کې لږه شبه وکړو او سبا د جمعې ورځ د سبا به چوټي نه وي ښه سبا به د نحوې او د عربۍ د دې کلاس چوټي نو سهار به انشاءالله په 8 بجې باندې شروع کوو ټیک ده چې سبا ډېر کار وکړو بله خبره هغه ده چې نن مهرباني وکړئ نن شپې ته پاتې شئ چې دا کوم ملګري ځي راځي ټیک ده چې د شپې ته په اسمان کې ستوري وخریو ټیک ده چې د ستورو نه شمال معلومول جنوب مشرق مغرب قبله وغیره څیزونه نو چې دغه معلوم ټیک ده یا نورې سیارې کومې مشتري ده مریخ ده بله ده بله ده خدای دې کړي چې اسمان پاک یې وګورو نو که وې په افق باندې یعنې غروب یې نه و کړی نو هغه به پکې تلاش کوو به ګورو بیا ټول شته دی معلومیږي چې کوم د افق نه بری هغه بیا ښکاري ټول ټیک ده نو نن خامخا به پاتې کېدل به پکې ضروري وي نو کار به پکې پوره وشي دا اصطلاحات او ضروري څیزونه به ټول ختم شي بس مقاصدو ته به وداغو سبا به بیا تمام ورځ که خدای ته منظور ټول به د اوقاتو مشق کوو اوقات پر وباسو ټولې ورځې اوقات د 5 منځونو اوقات داسې د عصر د مکروه وقت د اشراق وقت نور د اوقات په ټوله راوباسو ټیک ده بیا به بله ورځ به انشاءالله چې بیا د قبلې بحث وکړو قبله به راوباسو بیا به بل اخیری ورځ د اتوار په ورځ او یا هفتې په ورځ په نیمه کې که قبلې بحث دوره ګران نه دی اسان دی نو بیا به هلال ته ودرېږو نو په اخره کې به دې نه کورونو ته وتښتو بیا ټیک ده ښه جي بسم الله الرحمن الرحیم یو څیز مو ویلی السمت په انګریزۍ کې ورته وایي عظیمت ټیک شوله السمت دا دی چې ته خط شمال معلوم کړي خط شمال معلوم کړي نو د خط شمال نه یو غیر چاپیره دا دایره الافق ده که نه نو یو شی هغه په افق باندې یا د افق په برابرۍ کې بره دا د خط شمال نه په څومره فاصله باندې پروت دی د خط شمال نه په څومره زاویه‌ایي فاصله باندې پروت دی لکه بالفرض دغه مخامخ دا زما خط شمال دی دا پیپ ته وګوره پوه شوې دا سپین دا ګلوب پروت دی نو دې مطلب دا چې د اسم څومره دی د دې مطلب دا وي چې ګوره دا دغې سره مخامخ پوه شوې نو دلته دا د دې سره مخامخ که نه دلته به زاویه وګورې چې د څومره ده چې د څومره وي نو ته به وایې چې د دې څیز اسم دومره دی د اسمت دومره دی پوه شوې دا چې موږ قبله معلومو په هغې کې به ډېر زیات په کار راځي د نور د سوري نه چې قبله معلومو چې نور څیزونه به کې نه استعمالو خو د نور سوری نو هغه به د نور سوری به ناپ کوو چې فی الحال نور په کم اسمت باندې دی ټیک ده نو چې هغه وګورې مثال په طور دی په 200 باندې او تاره دې ځای قبله معلومه کړې ده چې دا 254 ده
نو دی په 200 دی او قبله په 254 ده بالفرض ٹھیک ده جو ګوره د 54 زاویه بله جوړه که که نه نو 54 زاویه دې جوړه کړه د عین قبله شو نه پوهېږي ٹھیک شو لکه دغې ځای نه نور 180 چې دې ته مخامخ یي که نه او 20 پسې دې خوا په 200 شو ٹھیک ده او ته ووایې چې زمونږ قبله په 254 ده د 54 زاویه دې ځای نه بله جوړه کړی شي ٹھیک ده نو دا به عین څه شي قبله به شي بیا به معلوم کو بره انشاءالله د نور د سوري نه ٹھیک ده نو السمت ویلی کېږي د خط شمال یا د نقطة الشمال نه په افق باندې دا دوری زاویه‌ای دوری یا زاویه‌ای فاصله په دې قصه پوه شوې دا به کومه څپه دی بل د دایرة القبله دایرة القبله دایرة القبله دې ته وي ګوره دې دایرة القبله نه مخکې دوه څیزونه دي یو ته وي سمت الرأس یو ته وي نظیر السمت یو سمت الرأس یو نظیر السمت سمت الرأس دا شی دی زه په دې ځای باندې ناست یم که نه زما د دې سر د پاسه داسې هغې تر اسمانه ورسه دا بره چې کوم نقطه راځي که نه لکه خط روان شو که نه د دې ځای نه هغه شعاع روانه شو که نه دا یې مبدا ده او هغه په بره شعاع روانه شوه د دې شعاع د برنی سر دا زما سمت الرأس دی هغه لګېدلی دی نو فوق فلاسفه څه وایي چې فوق څه شی دی وی هغه د اسمان د اندرونی سطحه ده که نه نو چې د اسمان د اندرونی سطحې سره کوم دا چیزي جدایي سره به ولګي که نه نو چې کوم ځای سره لګېدلی دغې ته وایي سمت الرأس دې ته ویلی کېږي سمت الرأس یا زینت ورته ویلی کېږي په انګریزۍ کې پوه شوې دویم دی سمت القدم سمت القدم هغه هم په اسمان کې داسې یو نقطه ده خو هغه داسې ده دا خط چې په کوم طرف تللی که نه نو دقه داسې په کته باندې روان شي زی آن تر دې چې دې ځمکه کې روان شي وشلی بل طرف ته تېنه وځي او بیا هم لا روان دی آن تر دې چې کته د اسمان سره ولګي پوهېږي بې که نه هغې ته وایي سمت القدم یا نظیر السمت ورته هم ویلی کېږي دا ځمکه ده ته د خیره په دې ځای باندې دلته ولاړې د دې سر د پاسه مثال دا دی چې اسمان دی د ګرجا پیاره ټیک شو نه دا خو سطح وه ګلوب یې فرض کړه د ده د پاسه دا چې داسې تللی دی که نه دې ته وایي سمت الرأس ټیک شو نه او بیا داسې دې سړي له خپو په دې منځ کې سوری وکړه داسې پسې راځه ځمکه دې ټوله پار کړه لکه دقه شانتې شیزه چې پار دې کړه نو بل طرف ته به ترې وځي ټیک ده چې ترې وځي بیا به هم لا ځي نو چې بیا دلته راورسېدې دې ته وایي سمت القدم یا ورته نظیر السمت هم ویلی کېږي په انګریزۍ کې دې نه بیا د انګریزۍ نه یم دا لفظ پټ کړی نو هغې ورته نادر وایي څه ورته وایي نادر نظیر نه نادر نه راویستلی په دې قصه باندې پوه شو اوس دایرة القبله چاته وایي دایرة القبله هغه د هر ځای مختلف وي هر ځای څه مختلف وي زه په دې ځای باندې ولاړ یم زما دایرة القبله کومه ده نو دې سمت الرأس ته به لاړ شو پوه شوله نو کعبه شریفه کوم ځای کې ده د کعبې سمت الرأس ته به لاړ شي ټیک ده بیا به داسې وکړې
د خپل سمت الراس به د کعبې د سمت الراس سره میلاو کی خیالون رسی بیا به د کعبې د سمت الراس نه راځي د کعبې سمت القدم له به راشي بیا به د کعبې د سمت القدم نه د خپل سمت القدم له راشي داسې یو نصف دایره به جوړه شي که نه بیا به د خپل سمت الراس داسې راشي د یو دایره جوړه شوه که نه دې ته وي دایرة القبله دې ته وي دایرة القبله لکه ته به دې ځای یو کعبه دلته ده ټیک ده نو د کعبې سمت القدم دا دی هغې سمت الراس دا دی او سمت القدم دا دی ټیک شوله دا به بالکل برابر دایره به داسې جوړه کړي دې ته وي دایرة القبله پوه شوې پې دې نه سمت قبله ګوره دلته چې ته ولاړې دلته ګیر چاپېره دا ستا افق دی که نه لکه دلته چې زه ولاړم دا زما ګیر چاپېره افق دی که نه دا اسمان خو د ځمکې سره لګېدلی نه دی خو لګېدلی خو ښکاري که نه نو داسې دا دایره خو د زما د افق سره لګېدلې نه ده خو ټچ خو ښکاري ځکه چې نیمه به ښکاري نیمه به نه ښکاري که نه نو دا په کوم ځای کې چې ټچ ښکاري پوه شوې پې که نه نو چې ستا نه کعبه به طرف مغرب وه جو د مغرب طرف ته چې دا ټچ ځای دی دا ملتقا چې دی دا د دایرة القبلې او د دایرة الافق لکه چې په دې ځای ولاړې نو تا ته به دا ځای او دا ځای دا به تا ته ټچ ښکاري که نه د لرې نه حالانکې یي به نه لویه فاصله به یو ځای خو برته ښکاري که نه نو دغه کوم ټچ ځای چې تا ته ښکاري که ستا قبله مغربي وه نو چې مغرب جانب ته کوم ټچ ځای ښکاري دا به ستا قبله وي عین قبله که مشرقي و درنه نو چې دې طرف ته کوم ښکاري لکه د کعبې نه څوک هغه زمونږ نه اوس کعبه دې طرف ته ده که نه نو بعضې ملکونه داسې چې د هغې نه اخوا دي که نه نو هغوی به دې طرف ته وي هغوی به داسې مشرق طرف ته بیا قبله وي او زمونږ نه مغرب طرف ته ده نو زمونږ قبله کوم طرف ته ده مغرب طرف ته دوه ځایونه به ټچ دوه ملتقاګانې به جوړېږي یو ملتقا به دلته جوړېږي یو به دلته جوړېږي لکه ستا کعبه ده نه مغربي و جو مغرب طرف ته چې کوم ملتقا ده دا ستا عین قبله ده او که مشرقي و جو بیا مشرق طرف ته چې ده په دې قصه پوه شو دې ته وي دایرة القبله دایرة القبله ټیک ده اوس به موږ د بیا زاویة القبله ښیي زاویة القبله معنا دا وي که نه چې دا ستا هغه دایرة القبله شوه دا هغه جای ملتقا شو که نه هغه ملتقا شو هغه ځای د ملاقات شو د ځای د ټچ کېدلو شو که نه ستا خط شمال چې په دې ځای ته ولاړې نو هغه خط شمال و جنوب یا خط نصف النهار څنګه دی نو که هغه داسې و پوه شوې نو دې زاویې قبله معنا دی چې دا زاویه معلومه ده خط شمال او د دایرة القبله د دایرة القبلې چې د افق سره په کوم ځای ټچ والی دی نو چې کوم ټچ یې والی د هغې نه ستا پورې یو بازو دا شو او ستا نه د نقطة شمال پورې بل بازو شو نو په منځ کې دا زاویه څومره جوړېږي دې ته وایي زاویې قبله زاویې قبله پوه شوې د دې ځای موږ معلومه کړه نو دا تقریبا 106 راځي به طرف مغرب 106 به طرف مغرب لکه مثال دغه زمونږ شمال دی نو چې د دې نه 106 زاویې دي چې جوړه کړي نو دا عین قبله راځي یعنې څه راځي قبله راځي پوه شوې لکه دغه زمونږ شمال دی او دایرة القبله زمونږ اوس زه چې دلته ولاړ یم زما دایرة القبله داسې تللې ده هغه سمت الراس د کعبې داسې تللې ده نو دغه دا دایره چې تللې دلته د افق سره لګي که نه نو چې په کوم ځای باندې افق سره ټچ شوې ده نو د دغې ځای د دې ځای منځ کې 106 درجې زاویه ده پوه شوې دقه خبره ده سمت الرأس چې موږ د کعبې دپاره یو چې کعبه معلومه موږ به سمت الرأس وایو
ټیک جهاد په معلوم ذکر دا دایرې څوک راکاږي نه دا دایرې فرض دي که نه او دې کې به داسې کې چې د ریاضۍ قیدي دي عقب ورله ولګي نو بس تا سره به هغه زاویې قبله راوځي ټیک ده ستا تشویش دی دا به حل کېږي د دې قاعده راځي ځکه قاعده به یې راته ښیي چې یاره په هر ځای کې چې ته ولاړې او ته د دې ځای اوس زاویې قبله معلومې زاویې قبله مطلب څه شی دی خو دقه دی چې د خط د نقطة شمال نه دغه ملتقا څومره لرې ده دا ده که نه نو د دغې زاویې د راوښکلو طریقه به درته قاعده به درله درکړي نو چې ته قاعده روباسې بیا د دایرو ته ضرورت نشته دا خو ته صرف د هغې اثبات کړی د هغې قاعدې هغه چې دا قاعده چې ما جوړه کړې نو دې کې ما دا چل کړی چې هغه نقطة شمال مې معلوم کړی او د دایرة القبلې چې کوم زمونږ د افق سره ملتقا دا مو معلومه کړې او په منځ کې مو بیا زاویه معلومه کړې اوس دا څه طریقه کار یې دا یې لپاره به قاعده کېږي پوه شوې یو بل شی دی دې دوی دایرة البروج دایرة البروج په ظاهره کې دي شی دا چې د ځمکې نه دا نور ګیر چاپېره ګرځي ٹھیک شوله په واقعه کې داسې دي چې دا ځمکه د نور نه ګیر چاپېره ګرځي زه دا نور دی ٹھیک شوله زه د دې نه داسې ګیر چاپېره ګرځم فی الحال هغه دا نور شو دلته ځمکه شوه نو د دې طرف ته مخامخ یم که نه ٹھیک دی نو دې طرف ته زما اسمان شته ده که نه دغلته چې زه د دې نه داسې ځمه نو خو دې ټول طرف ته داسې اسمان هم دی که نه ټیک ده نو زه چې ځمه خو په یو خاص لاره به داسې ځم که نه چې نه څوک نه روان او په یو خاص لاره باندې دا ځمکه چې خدای پیدا کړې د قیامت د ورځې پورې به دغې خاص لاره روانه شي ټیک ده د دقې لارې په محاذات کې په اسمان کې هغه یو دایره یې داسې فرض کړي پوه شوې او بیا په دغې په اسمان کې چې دا ځمکه چې ګیر چاپېره ګرځي د نور نه او د دې په محاذات کې په اسمان کې مې یو دایره فرض کړې ده نو د دغې نشاندهي کړې ده بیا په مختلفو ستورو سره دغې دایرې باندې دغلته 4-5 ستوري دي داسې د غوی په شانتي شکل جوړوي دغلته بل ستوري دي د زمري په شان شکل جوړوي دغلته نور ستوري د بل شي په شان شکلونه جوړوي پوه شوې دغه یو دایره داسې جوړه شوې نو دقې دایرې ته وایي دایرة البروج دایرة البروج او بیا د هغې نشاندهي کړي په دغې ستورو سره چې دا ګروپ د ستورو دا ګروپ د ستورو دا ګروپ د ستورو دغه بیا معلوم کړي دي چې یاره دا کم ستوري دي او لکه مثال سرنګي شکلونه جوړوي نو ګیر چاپېره په دې دایرة البروج باندې 12 ګروپونه د ستورو موندلي دي څو ګروپونه به موندلي او د خدای قدرت دا چې دا ګروپونه د یو بل نه بالکل هم فاصله وو چا شکل یو شان دی او چا شکل بل شان هغه یو ګروپ غونته کې یو جمګټه وه د ستورو که نه د یو بل نه هم فاصله نو پخوا به دوی حساب کتاب د میاشتو د کلونو په دې باندې کاوه پوه شوې اوس دا د اسد میاشت شوه جوزا شوه حمل شوه سنبله شوه پوه شوې بیا زمونږ د پښتانه او زمونږ د عجم دې طرفونو مونږ دې ځان له بیا د هغې نومونه بدل کړو په پښتو کې نو لرو هلکه دا اړ شو دا اسو شو او دا پشکال شو دا شو پوهېږې دا چې رښتلي دا د هغې ګیر چاپېره چې کوم دایرة البروج دغه ستوري دي که نه د دقې په اعتبار باندې دا حساب ځان برابر کړی او د کال حساب به یې په دې کوه ټیک ده
او په دغې کې چې د یوې بله میاشت چې شروع کېږي زموږ د انګریزي میاشتې چې اوس دی جنوري فروری دا عیسوي کال چې کوم دی که نه نو د دې په 15 تاریخ باندې دا ځمکه چې د انور نه ګیر چاپېره ګرځي نو د یو ګروپ نه چې بل ګروپ ته کېږي نو په 15 تاریخ بدل شي بیا د 15 تاریخ نه د بل 15 پورې دا په دې ګروپ کې دننه روان وي او غټ ګروپونه دي ډېر ښه ستوري دي په هغې کې رواني نو په بل 15 تاریخ دا بل ګروپ ته بدله شي بیا رواني 30 ورځې بیا رواني بیا په بل 15 تاریخ بل ګروپ ته بدل شي او بل ته بدل شي پوهېږې اکثر دغه میاشتې چې دا اړ شو دا اسو شو دا مختلف نومونه دي که نه د مشرانو له ښه ورځي دا اکثر د انګریزي میاشتې په 14 تاریخ باندې بدلېږي هلکه اړ شروع شو دا شروع شو په شکال شروع شو پوه شوې دغه دا ځمکه چې د نوره ګیر چاپېره ګرځي د دغې دایرة المدار الارض چې کوم دی کملار چې د ځمکې ده د دې په محاذات کې چې په اسمان کې دا کملار فرض ده او په هغې کې کوم ستوري دي نو عموما په 15 تاریخ باندې دا د یوې جمګټې نه بلې جمګټې ته څه شي وربدل شي په دې کې څه پوه شو دغې دایرې ته دایرة البروج وایي هغې ته څه وایي دایرة البروج په دې کې څه پوه شوې بس راځه ښه جي